ګرانو کتونکو تاسو کتلی شئ چې نن په ټول ملک کې ختم نبوت کانفرنس ځای په ځای منعقد شوي دي. نن چې موږ په کوم ځای کې موجود یو د پېښور رنګ روډ MMC هسپتال سره خوا کې ظاهر شاه جي ختم نبوت کانفرنس منعقد کړی دی. هغې حوالې سره به موږ مختلف دلته کې صدران موجود دي، هغوی سره خبرې اترې کوو. جي ګناه شو، یو د مسلمان د تباه کولو هغه ګناه شو. نو هغه خلکو ته خو دغه دعوت دی چې هسې آخرت یې ځان له خو تباه کړو، خو که نورو مسلمانانو له تباه کوي نو په دې کې د هغوی د خپل خاندان او د ټول ذریت د هر څه هغه تباهي ده او خطره ده او د شیطان سره یو ځای د هغوی جهنم ته تګ دی. نو موږ وایو چې که هغوی په خپله زندګۍ سوچ وکړو او د خپلو مسلمانانو وروڼو دپاره د فلاح او د بهبود یو لاره اختیار کړه او د هغوی د رهنمایي، نو دا به ډېره بهتره انشاءالله. دا خو د الله تبارک وتعالی په موږ باندې احسان دی. موږ ته ګوره ختم نبوت کانفرنس ته ګوره، دا زموږ د دې ملګرو د علماء کرامو د دې بازار د تاجرانو او زیرشاه چیرمن صاحب او د هغه د کیبینټو دا یو ډېر لوی احسان یې په موږ وکړو، ځکه چې د ختم نبوت په کانفرنس کې شاملېدل د آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره او د هغه د سنتو اتباع کول او دا څه معمولي خبره نه ده. او کوم سړی لکه مفتي صاحب خبر وکړه شهابالدین صاحب چې تاسو راغلي نه وئ، تاسو الله راغوښتي وئ، نو چې الله موږ راغوښتو زموږ د ایمان دی، زموږ د یقین دی، زموږ د عقیده ده چې موږ به په هر ځای کې د ختم نبوت دپاره اواز هم اوچتو، د ناموس رسالت اواز به اوچتو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څونه امت دی هغه ته به دا میسج رسوو چې بی ختم نبوت څه ته وایي، ختم نبوت عقیده څه ده، دا کم کانفرنس چې وشولو آیا په دې کې مقصد څه دی؟ په دې کې مقصد دا دی امت ته میسج رسول دي چې موږ ټول د آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتیان یو. بیا مفتي صاحب یو ډېره عجیبه خبره وکړه او د حکمت نه ډکه خبره، دا دوه ګوتې یې داسې کړې او ویل چې دا نبي علیه الصلاة وسلام او دا قیامت، د دې په منځ کې نه څه حیل شته، نه څه رکاوټ شته، نه ښه شته او نه بد شته. څنګه چې نبی علیه الصلاة وسلام اخیری نبی دی، د هغې نه بعد به قیامت راځي، بل نبی به نه راځي. نو دا زموږ عقیده ده انشاءالله او الله دې په دې عقیده باندې موږ قایم او دایم ساتي. ختم نبوت زیر اهتمام دا عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس چې دی هغه په دې رنګ روډ پېښور کې روان دی او الحمدلله جید حضرات علماء کرام هغه په دغه کانفرنس کې شریک دي او ډېر د مینې او محبت په بنیاد باندې مؤمنان مسلمانان هغه په دې پروګرام کې شامل شوي دي. در حقیقت نن تاسو ته معلومه ده چې عالمی سطح باندې هغه یهود او نصارا او بالخصوص هغه قادیانی لابی هغه د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم عقیده ختم نبوت خلاف کم سازشونه کوي لګیا دي او تاسو قتل هغه سازشونه چې کم دي نن زمونږ هغه ایوان قومي اسمبلی ته او بیا هغې نه پس زمونږ سپریم کورټ اف پاکستان ته راورسېدل او چیف جسټس اف پاکستان راولګېدل او هغې چې کم ججمنټ ورکل هغې کې باقاعده هغه قادیانیانو له په دې ملک کې چې کم دی نو کلم کله د یو تبلیغ خپل کولو هغه یو پرمیشن یې ورله ورکړه، په خپل چاردیواري کې تبلیغ کولو یو پرمیشن یې ورله ورکړه او موږ دا وایو چې دا د پاکستان د آئین هغې خلاف ورزي کړې ده. ولې زموږ د پاکستان آئین چې کم دی هغه دا وایي چې دا قادیانیان دا کافران دي، دا اسلام نه خارج دي، دی خپل د عقیدې پرچار تشهیر اشاعت هغه بالکل نشي کولی. نو دی خپل هغه زهریله پروپیګنډا په ذریعه باندې چې دی هغه د عام ساده مسلمانانو ایمان هغه خرابولو کوشش کوي لګیا دي. نن چې دا کوم پروګرام دا د اسلام یو روحاني یو نشانی دی، قیدانیان چې دي دا یو فساد دی د جړې او نن الحمدلله چې دا کوم ختم نبوت پروګرام دی نو الحمدلله موږ ډېر شکرګزار یو چې په ګڼ تعداد کې دلته راغلي دي، که زموږ متحد تاجران دي، که پاسبان والا دي، که مینو پټرولیم والا دي، ټول دلته په ګڼ تعداد ولاړ دي او موږ دا غواړو چې زموږ د اسلامي ملکونو نه دا فساد لرې شي. نبوت کانفرنس موږ کړی تاجرانو، د دې لویه مقصد دا دی چې نن سبا دا قادیانان چې کومې افواګانې پیلاوي د هغې دپاره موږ دا غونډه مقرره کړل ده. دا زموږ یو مهم دی، دا موږ تاجرانو جاري ساتلی متحده تاجران د پلیټ فارم نه. زموږ مین مقصد دا دی چې دا کم نوي کول رالویږي، ډېر داسې خلک دي چې په دې مقصد نه دي پوهې. موږ وایو چې دا خلک دې باندې پوهیو کې دا کول پوهیو کې چې دوی دا خپل مهم جاري ساتي. دا نعوذ بالله چې کوم دا مرزا
قادیانان دي دا سر ته جدا کول دي دا کمې عجیبه عجیبه خبرې چې کوي دا خو د نه اورېدو دي خو زمونږ مین مقصد دا دی چې مونږ آګاهي مهم زمونږ د عوامو کې د ځوانانو کې دا شعور وي چې ختم نبوت زنده باد تاجدار ختم نبوت زنده باد ملګرو تاجرانو دکاندارانو د خواوشا چم د گاوند دغه ټولو شکریا دغه محفل کې شرکت وکړو او الحمدلله دې کې هغه مفتیان رالل چې کوم د ختم نبوت مفکر اسلام دي او هغه خپل کانفرنس وکړو د خپل زمونږ ورونو ته تاجرانو ته یو پیغام ورکړو او د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم کانفرنس یې وکړو او هغه شعور بیدار کو چې په هر مارکیټ کې د هر تاجر سره هر یو دکاندار غوږ ته دا ورسېلو چې ختم نبوت څه ته وایي او د دې پیغام څه دی د دې مقصد څه دی او هغه قادیانیانو دپاره د دې مخنیوی به څنګه کوي هغه ټول نن الحمدلله هغه پرچار دلته وشولو او امید درب نه چې زموږ تاجر برادري په دې باندې به ډېر زر تر زر عمل کوي او یو تجویز بل ذهن ته راغلی الحمدلله ما خپلو ملګرو سره انجمن تعهد حقوقي دکانداران سره او د دې یونین سره هم دي موږ دا کوشش کوو چې په دې خپل مارکیټ باندې ختم نبوت مارکیټ نوم هم کیږو او انشاءالله دا به موږ سالانه پروګرام کوو او دې نه به نور هم ښایسته کوو خوندور به دا یو بهترین اقدام دی زمونږ د چیرمین ظاهر شاه جي صاحب او دغه ملګرو نن د ختم نبوت دا بهترین پروګرام وکړو او ماشاءالله متحده تاجران مرګرو او د دې ځای د تاجرانو او د دې ځای ینګ جنریشن چې کوم دی په دې کې بهترین یو شمولیت وکړو موږ په دې باندې خوشحاله یو چې د ختم نبوت داسې کنفرنس کیږي چې زموږ دا کوم ینګ جنریشن دی دا ینګ کل دی چې دا کوم غلط طرف ته روان دي او چې اول تاسو راغئ موږ سره په داسې بابرکت محفل کې او په دې نوراني مجلس کې شرکت وکړو نو د دې علاوه چې کوم دی الحمدلله زموږ دا دلته کې دویم کال سالانه زموږ د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت او انجمن تحفظ حقوق دکانداران دا یو زیر اهتمام الحمدلله یو مجلس او ټول نه چې کوم دی که نو منې مونږ دا نیت ټول ملګرو وکړو چې انشاءالله مونږ هر کال به دا پروګرام جاري ساتو شکریا ادا کوم چې د ختم نبوت دا پروګرام ته راغلو او مونږ خپل علما کرامو په دې خبره باندې خبر کو چې ختم نبوت څه ته وایي زه یو ځل بیا شکریا دوی له هم دا ورکوو چې الله تعالی نه دارنګې امید لرئ چې تاسو دا کار مخکې وچلوئ نورو تاجرانو ته مو وایي دا خو صرف په دلته په پېښور کې د یوسف آباد په ضلع باندې وشو نو په یوسف آباد نه وایم چې ټول په پاکستان څومره تاجرانو ګروپونه دي ایو ټول په دې کار کې متفق شي او دا عقیده ختم نبوت ټولو ته ورسوي ختم نبوت کانفرنس جو यहाँ पे यूसुफ आबाद रिंग रोड पे हुआ इसकी शदीद ज़रूरत है क्योंकि जो कादियानियत है मिर्ज़ा कादियानी को हम रद्द करते हैं हम उसकी तकजीब को रद्द करते हैं ګرانو کتونکو تاسو وکتل چې په پوره ملک کې تاجدار ختم نبوت چې پر کانفرنس دی هغه منعقد شوی دی نن په پېښور کې مونږ موجودو د ختم نبوت کانفرنس تاجر برادرۍ په رنګ روډ باندې منعقد کړو کیمرامین توفیل احمد سره رینا ګل پیام خیبر پېښور